ज़्यादा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मोहम्मद ज़्यादा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मोहम्मद ज़्यादा हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। Justice! We want 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 Justice! Namanu! Namanu! बुनियाद नमनो! Namanu! Namanu! We want Justice! मोहम्मद ज़्यादा के कातिलों को गिरफ्तार करो! मोहम्मद ज़्यादा के कातिलों को गिरफ्तार करो! मोहम्मद ज़्यादा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मोहम्मद ज़्यादा हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। جنرال روان شوی مقصد هم څه دی؟ زما نوم شبنم بنیری دی او زه چې یم نو د پښتنو چې کوم ټارګټ کلینګ شروع دی تاسو به لیدلي په مانکیال کې بله ورځ کس ویشتلی شوی دی هم په دغه ځای کې په کوم ځای کې چې محمد زاده ویشتلی شوی د دې نه په دغه ورځ باندې چې دی هلته یو بل د پیپلز پارټۍ یو مشر چې دی عمر حیات هغه هم ویشتلی شوی دی د هغې نه مخکې یو نایي صاحب دغلته چې دی ویشتلی شوی ځای په ځای چې د پښتنو کوم جنوساید روان دی د پښتنو کومه هدفي وژنه قامي وژنه روانه ده نو مونږ راوتي یو د هدفي وژنو د ټارګټ کلینګ خلاف مونږ راوتي یو د ډرګز مافیا خلاف کم چې زمونږ را روان نسلونه کم چې زمونږ ماشومان کم چې زمونږ ځوانان هغه په یو خاموشه مرګ باندې وجني مونږ وایو چې منشیات فروشو ته د انتظامیې په خلقو کې چې کم سپورټ ورته ورکولی کېږي د کم خبره چې محمد زاده کوله د کم خبره چې د دې ځای هر ځوان د دې ځای هر وګړی کوي مونږ وایو هغې ته د نور د پایې ټکی کېږدي ځکه چې دی مونږ د بونیر نه پیدل مارچ تر څښاکوټه پورې کوو نن چې دی نو ستاسو خواته راورسېدو د دې ځای ولس د ملکنډ د پریس کلب او د دې ځای د انتظامیې د دې ځای چې د ټریډ یونین کم صدر دی د هغوی د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کومه چې هغوی زموږ سره په دې واک کې شرکت وکړو د دې ځای نه به مونږ اوس چې دی روانېږو څښاکوټ ته به ځو که په لاره کې درګۍ وغیره کې زموږ سره خلک ملګری کېږي نو روډونو ته دې راوځي زموږ سره چې دی نو یو ځای دې لاړ شي مونږ چې دی په دې ملک کې مونږ وایو چې یو صوبایي تحریک جوړ کو انشاءالله د دې مارچ نه وروستو به لایحه عمل جوړو چې مونږ په څنګه کولی شو